صحافیوں کو تحفظ دو، خلیل کے قاتلوں کو سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم د تاریخي باب خیبر جمرود کې. ما نه وروسته چې تاسو کوم وینئ دا تېره ورځ په خیبر کې چې کوم صحافي وژل شوی او شهید کړی شوی و خلیل جبران، د هغې پر ضد باندې د پېښور د نورو قبایلي ضلعو د خیبر او دغسې د بېلابېلو علاقو نه صحافیان راغلي دي او دوی احتجاج ریکارډ کوي. دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه وایي او دوی د حکومت نه څه غوښتنه کوي. مافیا کو خلیل جبران کے قاتلوں کو تحقیقات پیل کی او عدالتی تحقیقات داسې نه چې دغه حیات الله په شان او د موسی خان خیل په شان تحقیقات توشي په الماری کې بند کی چاته ښیي نه. موږ د جسټس پاکستان داسې تحقیقات غواړو چې څنګه هغه په عدالت کې خپله کاروایي لایق ښیي. موږ وایو چې څه تحقیقات کیږي هغه دې داسې لایق شي چې د هر چا سره څه قسمه مواد هغه رضاکارانه طور باندې لاړ شي او جسټس پاکستان چې هر چا باندې ګوته ږدي چې هغه ورته لاړ شي، هغه ورته خپل بیان ورکړي. په تشو او زنده‌آباد او په مردآباد او په دې باندې نه کیږي. پکار دا دی چې موږ د ټول جرنلستان د کراچۍ نه واخله تر چتراله پورې، د کوټې نه واخله تر مظفرآباده پورې دا ټول یو ځای شي او د خپل ځان په خپله حفاظت وکړي. آپ صاحبان سے بڑے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس کا سو موٹو ایکشن لیا جا کر اس کی آزادانہ تفتیش اور انکوائری کی جائے کہ خلیل جبران کا خون رائے گائے نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ یہ تحریک ہماری جو یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. پشاور کے صحافیوں کی طرف سے بھی بلکہ پورے پاکستان کی صحافی برادری ہے اس ٹائم شدید تشویش کا اظہار وہ کر رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عہد کرتے ہیں کہ خلیل جبران کے قاتلوں کی گرفتاری تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. پروز صاحب راغلی دی، ډي سي صاحب، ډي پي او صاحب راغلی دي، هلته موږ سره غمرازي کړې ده. د غمرازۍ یو جهان مننه. خو د صوبایي حکومت نه تر اوسه پورې سره کمپنسیشن اعلان کړی دی، نه یې یو پراپر انکوایري اعلان کړی دی. موږ د دوی د دغه قدم چې دی د هغې مذمت کوو، د هغې غندنه کوو او فوري طور باندې د جوډیشل انکوایري مطالبه کوو. جی تاسو وکتله د کوم مظاهرین چې دي په دې مظاهره کې شریک د هغې بیانونه هم تاسو واورېدل او دوی د حکومت نه مطالبه وکړله چې د دې واقع د جوډیشري چې کومه انکوایري ده هغه جوړه کړی شي او د دې د تحقیقات وکړی شي.